أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Lesson number 21 Physics 10th class the parana the Physics 21 lesson de او نن زمونږه نوی چپټر Unit 12 Optics. The study of light is called optics. یا مونږه داسې ویلی شو چې the branch of physics that deals with the properties and behavior of light as well as the instruments that use light. پورا definition مونږه داسې کولی شو خو لنډ تاسو ویلی شئ چې the study of light is called optics. optics زمونږ سره په دوه قسمه دی دوه برانچ دي د دې یو ته مونږه جیومټریکل اپټکس وایو او بل زمونږ سره فزیکل اپټکس دی. جیومټریکل اپټکس ته بل نوم ری اپټکس وایي. او فزیکل اپټکس ته ویو اپټکس هم وایي. Geometrical optics या ray optics treats light as a collection of rays that travel in straight line. Geometrical optics or ray optics treats light as a collection of rays that travel in straight line. Physical optics treats light as a wave. په جیومټریکل اپټکس کې مونږه لایټ چې دی نو دا یو ریز کلیکشن تصور کوو چې هغه په سټریټ لاین کې ټریول کوي روان او په فزیکل اپټکس کې لایټ مونږه ویو کنسیډر کوو. نو دلته ستاسو په کتاب کې چې کوم چپټر دی نو هغه جیومټریکل اپټکس دی. دلته به مونږه لایټ چې دی دا به کلیکشن اف ریز کنسیډر کوو او چې دغه زمونږ سره په سټریټ لاینز کې ټریول کوي. په دې کې اولنی ټاپک چې ستاسو ورکړی دی ریفلیکشن. Reflection. What is reflection? The bouncing back of light from a reflecting surface is called reflection of light. The bouncing back of light from a reflecting surface is called reflection of light. چې یو reflecting surface دی پرس کا داسې یو آینه ده یو mirror دی پلین میرر به مونږه اگزامپل واخلو په دې باندې یو ری اپ لایټ داسې پریوته دا چې کله د دې سطحې سره ټکراو شي نو دا بیرته واپس باونس کیږي د یو خاص قانون مطابق چې هغه به وروسته مونږه وایو نو دې ته مونږه ریفلیکشن اف لایټ وایو. ریفلیکټینګ سرفیس چې کوم دی هغه زموږ سره میرر هم کیدی شي او نور داسې ابجیکټس هم شته ډېر ابجیکټس مثال په تور دا وایټ بورډ دی د دې نه هم لایټ چې کوم دی هغه ریفلیکشن
کولی شي. دا دیوال دی، د دې نه هم لایټ چې دی هغه ریفلیکشن کولی شي. خو فرق صرف دا دی چې د بعضې باډیز نه زیات لایټ ریفلیکټ کیږي او د بعضې نه کم لایټ چې دی نو هغه ریفلیکټ کیږي. بعضې باډیز چې کوم دي هغه زیاده تر حصه چې کومه ده د لایټ هغه ابزارب کي او میرر شو یا داسې پالشډ سرفیس چې کوم دی هغه زیاده تر حصه چې کومه ده هغه بیرته ریفلیکټ کوي، واپس یې راتمبوي. د دې دپاره به موږ یو څو ډیفینیشنز وایو. په دې کې یو لفظ لیکلی دی luminous sources. The object which has their own light یا which make their own light. داسې objects چې هغه خپله رڼا لري یا جوړوي نو هغې ته luminous sources وایي. او non luminous the object which do not make their own light. The objects that do not make their own light. داسې objects چې هغه خپله رڼا نشي جوړولی نو هغې ته موږ بیا non luminous objects ورته وایو. په luminous objects کې sun, stars, candle, bulb دا زموږ سره luminous sources دي. او نان لومینس په هیونلی باډیز کې موږ پلینټس ویلی شو. پلینټ چې دی نو هغې خپله رڼا خپل لایټ نه جوړوي بلکې په پلینټ باندې چې د سن کم لایټ پرېوځي نو هغه ریفلیکټ کوي. دغه شان دلته که موږ دا وایټ بورډ واخلو دا زموږ سره نان لومینس آبجیکټ دی ځکه چې دا خپل لایټ نه جوړوي بلکې په دې چې کم لایټ پرېوځي نو هغه ته ریفلیکټ کیږي. نو دا زموږ سره نان لومینس باډي ده. بیا د ریفلیکشن دپاره موږ یو څو ټرمز وایو. انسیډنټ ray. The ray of light approaching to a reflecting surface. The ray of light approaching to a reflecting surface. په ریفلیکشن کې اوس چې ما کوم ډایګرام جوړ کړو دا فرض کا یو میرر دی او داسې یوه ری را روانه ده د دې سره ټکراویږي نو دا کومه ری چې ده دې ته موږ انسیډنټ ری وایو. دا زموږ سره انسیډنټ ری دی. The ray of light approaching to a reflecting surface. دویم ټرم په دې کې reflected. The ray, reflected ray, the ray of light bouncing back from the reflecting surface. The ray of light bouncing back from the reflecting surface. دا چې دلته د دې سره ټکراو شو نو دا بیرته داسې واپس راوتمبېده نو دې ری ته ریفلیکټډ ری وایي. دا زموږ سره reflected ray ده. The ray of light bouncing back from a reflecting surface. The reflecting surface نه چې کومه شوه بیرته راتمبیږي دغې ته reflected ray وایي. بل ټرم دی point of incidence. Point of incidence. The point at which the incident ray strikes the reflecting surface. The point at which
the incident ray strikes the reflecting surface, the point. هغه پوینټ په ریفلیکټینګ سرفیس باندې هغه پوینټ په کم باندې چې دا انسیډنټ ری د دې سره ټکراویږي، په کم پوینټ چې انسیډنټ ری ټکراویږي د ریفلیکټینګ سرفیس سره هغه پوینټ ته پوینټ اف انسیډنس وایي. بل دی نارمل. A line perpendicular to the reflecting surface at the point of incidence. A line perpendicular to the reflecting surface at the point of incidence. دا زمونږ څخه point of incidence دی. دا کوم point چې دی point of incidence. په دې باندې چې مونږ یو پرپینډیکولر راکاږو دغه ریفلیکټینګ سرفیس ته یو لاین مونږ راکاږو چې هغه پرپینډیکولري، پرپینډیکولر مطلب په 90 انګلي، داسې یو لاین راکاږو، دې ته مونږ نارمل وایو. عام طور دا په کیپیټل ان علامت سره مونږ ظاهرو، سمبل د دې لپاره کیپیټل ان استعمالیږي. ا لاین پرپینډیکولر، دا سرفیس داسې دی، دا ورته بالکل په 90 انګل باندې. A line perpendicular to the reflecting surface at the point of incidence. په دې point of incidence باندې مونږ پرپینډیکولر راکاږو، نو دغه لاین ته نارمل وایي. angle of incidence. Angle of incidence, the angle between the incident ray and the normal. د دې ray او د دې نارمل په منځ کې چې کوم انګل جوړیږي دې ته مونږ angle of incidence وایو. دا عام طور مونږ په تیټا او ورسره ورکوټې آی ولیکو. تیټا آی نه مطلب انسیډنس. نو angle of incidence زمونږ سره the angle between the incident ray دا ray and normal، دا زمونږ سره نارمل دی. نو د دې دواړو لاینونو په منځ کې چې کوم انګل دی دغه ته مونږ angle of incidence وایو. او بل دی angle of reflection. Angle of reflection, the angle between the reflected ray، دا کومه ray چې ریفلیکټ شوې ده، the angle between the reflected ray and the normal، د دې نارمل او د دې ریفلیکټډ ray په منځ کې چې کومه انګل دی، کوم انګل دی دغه ته مونږه angle of reflection وایو. او دا په تیټا آر سره ظاهریږي. تیټا ور سره ورکوټې آر ولیکو، تیټا آر. اوس laws of reflection. laws of reflection چې دي دا مونږ ته د انسیډنټ ری او د ریفلیکټډ ری بیهیویر ښایي. دوه لاز دي د ریفلیکشن دپاره، دوه لاز دي، د دغه مطابق ریفلیکشن کیږي. laws of reflection. first law دا ده چې د incident ray، the reflected ray and the normal all lie in the same plane. all lie in the same plane. د دې مقصد زمونږ سره څه دی؟
فرض کا دا زمونږ سره انسیډنټ ری ده، دا یوه سطح ده او دې ته دا انسیډنټ ری ده، او دا د دې هغه ریفلیکټډ ری شو، او دا د دې نارمل دی. دلته چې کومه ریفلیکټینګ سرفیس دی دا انسیډنټ ری شوه، دا ریفلیکټډ ری شوه، او په دې ځای پرپینډیکولر چې موږ راښکودو دا نارمل شو. all lie in the same plane. دا درې واڼه به زما سره په یو پلین کې، یو پلین مطلب دا چې دا یو پلین سرفیس د دې سره زه کېدم نو دا درې واڼه ورسره ټچ کېږي، دا درې واڼه د یو سرفیس سره داسې ټچ کېدی شي. که دا په یو پلین کې نه لکه دا یو تی داسې شو نو دا اوس درې واڼه په یو پلین کې نه دي. ولې نه دي؟ که د دې څه پلین سرفیس زه داسې ږدم نو دا دوه خو په یو پلین کې شو، خو دا یو تی بهر شو. که د دې څه یو پلین سرفیس ږدم نو دا دوه په یو پلین کې شو، خو دا یو تی بهر شو. که داسې ږدم یو پلین سرفیس نو دا او دا خو په یو پلین کې شو، خو دا تی بهر دی. نو چې دا په داسې انداز باندې چې دا یو سرفیس یو پلین سرفیس زه د دې څه کېدم داسې، او درې واڼه چې کوم دي نو هغه د دې سرفیس باندې د پاسه راځي، نو دا په یو پلین کې شو. دویم سیکنډ لا چې کومه ده په فرست لا کې انسیډنټ ray reflected ray and normal to the surface. Now دا درې واڼه all lie in the same plane. دا درې واڼه په یو پلین کې. سیکنډ لا چې دا the angle of incidence is equal to the angle of reflection. The angle of incidence must be equal to the angle of reflection. یعنی دا تیټا آی چې کوم مونږه مخکې ډایګرام کې ویلیو، تیټا آی به زمونږ سره د تیټا آر برابر وي. اینګل اف انسیډنس به د اینګل اف ریفلیکشن برابر وي. زه به ډایګرام بیا جوړ کړم. دا انسیډنټ ری ده، دا داسې ریفلیکټ کېږي، په دې ځای مونږ نارمل واغستو، نو دا کم اینګل چې دی دا هغه تیټا آی ده، دا کم اینګل چې دی دا تیټا آر ده. دا دواړه اینګلز به برابر وي. چې د نارمل سره انسیډنټ ری څومره اینګل جوړوي نو اقومره اینګل به ریفلیکټډ ری د نارمل سره جوړوي. دا زموږ سره سیکنډ لا شوه. What's the image characteristics? Laws of reflection درته بیرته define کما. The first law زموږ سره داسې ده چې the incident ray, the reflected ray and the normal to the reflecting surface all lie in the same plane. او second law زموږ سره داسې ده کہ the angle of incidence must be equal to the angle of reflection. Yeah, the angle of reflection must be equal to the angle of incidence. What's characteristics? Image characteristics.
څلور کریکټریسټکس داسې دي په کوم باندې چې یو ایمیج مونږه کمپلیټلی ډیفاین کولی شو، مکمل معلومات د هغې بیانولی شو. یو پکې زمونږ سره میګنیفیکیشن دی. میګنیفیکیشن د پاره فارموله چې استعمالیږي نو ام زمونږ سره ام د میګنیفیکیشن د پاره اچ آی اوور اچ ناٹ، مطلب height of the image divided by height of the object. Linear magnification لپاره دا فارمولا height of the image divided by height of the object. د دې نه زموږ سره magnification یو پیور نمبر یونټ ورسنی پیور نمبر یونټ لیس نمبر، ځکه چې د height یونټ د یو بل څخه کټ شي ریشو ده نو یونټ نه پاتې کیږي. خو د دې نه مقصد زموږ سره صحیح دا موږ ته دا ښایي چې ایمیج به څو چنده غټي د آبجیکټ په لحاظ سره. مثال په طور دلته یو میرر دی او دلته یو آبجیکټ دې ته مخامخ یو تن ولاړ دی. د ده کوم ایمیج چې په دې میرر کې موږ ته ښکاري نو چې هغه د دې آبجیکټ په لحاظ سره څو چنده غټ دی، دقه به موږ ته د میګنیفیکیشن نه پته لګي. مثال په طور د یو ایمیج لپاره ما میګنیفیکیشن معلوم کو دا 2 دی، نو د دې مطلب دا دی چې د دې آبجیکټ په لحاظ سره کم ایمیج چې په دې میرر کې ښکاري دغه ایمیج به 2 چنده سیوای 2 چنده به غټي د دې آبجیکټ په نسبت باندې. که آبجیکټ زما سره 10 سانتي میټر دی نو دې کې چې کم ایمیج دی هغه به 20 سانتي میټر هایټ دی. که دا 20 دی نو هغه به 40 وي، 2 چنده مطلب دغه دا موږ ته هغه ټایمز ښایي چې 100 چنده. که دا فرض که زما سره 0.5 د دې میګنیفیکیشن شو نو د دې مطلب دا دی چې ایمیج چې دی هغه به 2 چنده ورکوټی 0.5 مطلب څه دی 1/2 نو مطلب دا چې ایمیج زموږ سره 1 سانتي میټر نو هایټ به دغه چې کوم دی آبجیکټ چې دی نو هغه به 2 سانتي میټر. که آبجیکټ ورته تاسو 5 سانتي میټر هایټ والا کې دی مخامخ نو ایمیج به د هغې 2.5 2.5 سانتي میټر وي، یعنې نیم. نو دواړه خبرې زموږ سره کېدی شي. بعضې میررز چې کوم دي هغه ایمیج چې دی هغه ورکوټی جوړوي او بعضې میررز یا دغه مونږ ویلی شو لینزز هغه زموږ سره غټ ایمیج لارج ایمیج جوړوي. نو د دې میګنیفیکیشن نه به موږ ته پته لګي چې دا به څو چنده د آبجیکټ په لحاظ سره څو چنده غټ یا څو چنده ورکوټی ایمیج جوړوي. دویم زموږ سره پکې ایټیچیوډ دی. ایټیچیوډ نه مطلب دا دی چې کوم ایمیج زموږ سره جوړیږي هغه د آبجیکټ په لحاظ سره الټه دی او که د دې په لحاظ سره نیغ دی. تاسو به وروسته په میررز کې داسې ووایئ چې سفیریکل کوم میررز دي نو په هغې کې کنکیو میرر چې دی هغه زموږ سره انورټډ ایمیج هم جوړوي، یعنې آبجیکټ داسې نیغ دی نو د هغې ایمیج چې ښکاري هغه الټه ښکاري. نو ایټیچیوډ کې زموږ سره 2 خبرې شوې چې یا به ایمیج اپرایټي او یا به انورټډي.
نو دا به هم د ایمیج دپاره موږ معلومو چې کوم ایمیج زموږ سره جوړ شو هغه اپرایټ دی او که نه انورټډ دی، الټه دی. آبجیکټ نیغ دی نو چې دا ایمیج هم نیغ وي نو دې ته موږ اپرایټ ایمیج وایو. که دا آبجیکټ داسې دی او ایمیج یې الټه دی نو دې ته بیا انورټډ ایمیج وایو. بل لوکیشن د ایمیج دپاره به موږ لوکیشن هم ښایو. دریم نمبر لوکیشن، مقام، پوزیشن. چې کوم ایمیج په دې کې جوړیږي، فرض که د دې نه وروسته داسې ایمیج جوړیږي نو چې دا د ایمیج فاصله زموږ سره څومره ده. کوم ایمیج چې زموږ سره جوړیږي نو چې د میرر نه د دې ډسټنس څومره دی. فرض که دا زموږ سره میرر دی، دا یو آبجیکټ دی او د دې دلته داسې یو دغه زموږ سره ایمیج جوړیږي. نو چې د دې میرر او د دې ایمیج په منځ کې دا ډسټنس زموږ سره څومره دی نو دقه زموږ سره دی لوکیشن شو چې دا 100 سانتي میټره د میرر نه لرې دی یا میټر کې. نو دغه لوکیشن به هم موږ د ایمیج ظاهرو. او څلورم نمبر ټایپ آف ایمیج. ایمیج زموږ څه په دوه قسمه دی. یو ته موږ ورچوال وایو او بل ته ریل ایمیج. ورچوال ایمیج هغه ایمیج دی the image that cannot be obtained on the screen. هغه ایمیج چې هغه مونږه په سکرین باندې نشو حاصلولی. سکرین نه مطلب دلته د موبایل سکرین مطلب نه دی او نه د ټلویزیون سکرین مطلب دی. سکرین مونږه یو کاغذ هم اخیستی شو، دا وایټ بورډ چې دی دا هم زموږ سره یو سکرین دی. په دې کې دا زما سره اوس یو سکرین دی او دا یو کنکیو میرر دی. نو په دې باندې چې زه ایمیج د بهر ونې که تاسو ته ښکاري دلته د شین رنګ والا ایمیج زما سره جوړیږي، خو دلته دې ته داسې نیول پکار دي بیا واضحه ښکاري، خو دغه کیمرې ته بیا برابر نه ښکاري. نو دلته دا کم ایمیج چې دی دا په دې سکرین باندې دغه ایمیج بهر ونې دي، دا شنې که تاسو ته دا ښکاري شنې ونې، خو الټا دا زموږ څه الټا ایمیج جوړیږي نو ځکه پې سړی داسې نه پوهیږي. نور دا کم ځای چې نور دی هغه واضحه نور ښکاري، کم ځای چې شنې ونې دي هغه ونې شنې ښکاري. نو دا زما سره یو سکرین شو. پرده ورته هم مونږه په دغه کې اردو کې کتاب کې ورته پرده وایي. نو د ورچوال ایمیج د ایمیج that cannot be obtained on the screen چې په سکرین باندې مونږ نشو حاصلولی. او بل زموږ سره ریل ایمیج دی. the image that can be obtained on the screen is called real image. نو بعضې mirrors زموږ سره ریل ایمیج جوړي او بعضې زموږ سره ورچوال ایمیج جوړي. نو موږ چې کله د ایمیج کریکټریسټکس لیکو نو دا څلور خبرې به موږ د هغې دپاره لیکو د ایمیج کریکټریسټکس. اولنې به موږ د دغه دپاره نه چې کوم ایمیج زموږ سره د کنکیو یا د کنویکس په ذریعه باندې جوړ شو نو د هغې میګنیفیکیشن به ولیکو چې دا زموږ سره څو چنده غټ دی یا څو چنده ورکوټی دی.
دویم نمبر کې به بیا موږ اټیچیوډ ولیکو چې دا زموږ څه اپرایټ دی او که دا انورټډ دی. دریم نمبر کې به بیا لوکیشن ولیکو چې د دې فاصله د میرر نه څومره ده. او څلورم نمبر کې به ټایپ اف ایمیج ولیکو چې دا زموږ سره ریل دی او که دا ورچوال دی. دا کم پلین میرر چې په کورونو کې تاسو استعمالوئ نو دا زموږ سره ورچوال ایمیج جوړوي. دغه کم ایمیج چې دی دا ورچوال دی. دغه ایمیج تاسو په سکرین باندې نشئ حاصلولی. که پلین میرر ته راواخلي او پردې ته یې داسې نیسئ نو ته ترې چېرته هم ایمیج چې دی په دغه پرده باندې نشئ حاصلولی، بلکې په دغه میرر کې به شاته تاسو ته ورچولی یو ایمیج ښکاري. خو که تاسو د آینې نه شاته وګورئ ورښکاره شئ نو د آینې شاته به هیڅ هم نه وي. نو مطلب دا چې دا زموږ څه ورچوال ایمیج دی. نن دپاره دومره پوره ده. نیکسټ ټاپک کې به انشاءالله مونږ بیا سفیریکل میررز یو اهم ټاپک دی دغه به شروع کوو. او تاسو هره ویډیو چې دغه لایک کوئ او چینل پښتو ټیوټر لازما سبسکرایب کړئ چې هره ویډیو تاسو ته دررسي. تhanks a lot.